د एलिमेंट په باره کې څه خبرې کړې وي، دغه شان چې کوم دی مونږ د سبسټانس په باره کې لږې خبرې کړې وي، مونږ د هغې په باره کې چې کوم دی د میټر په باره کې مونږ لږې خبرې کړې وي. نننی چې کوم دی دا زموږ سره په انټروډکشن ټو کیمستري کې یا په فاونډامنټل کیمستري کې چې کوم دی دا زموږ سره دویم لیکچر دی. په دې کې به مونږ نن سټډي کوو شارټلی او په اسانو الفاظو کې एलिमेंट्स چې مطلب एलिमेंट्स څه ته وي یا کمپاوند څه ته وي یا میکسچر څه ته وي. مطلب بورډ ایگزام کې رالو یا داسې چې کوم دی بل څه ټیسټ کې رالو چې مطلب एलिमेंट्स څه ته وي یا کمپاوند څه ته وي یا میکسچر څه ته وي یا د میکسچر ټایپس چې کوم دی هغه څه ته وي او دغه شان چې کوم دی بیا په کمپاوند او په میکسچر کې فرق څه دی. نو ان شاء الله موږ به کوشش کوو چې نن دا به دې کې کلیر کړو. په دې نن لیکچر کې کلیر نشو نو ان شاء الله د میکسچر ټایپس لا یا د دې په منځ کې چې کوم ډیفرنٹ دی د کمپاوند او د میکسچر هغې له بیا بل شارټ غونډې لیکچر راوړو. نن موږ وایو एलिमेंट्स په موږ وایو، کمپاوندز په وایو او میکسچر به وایو. एलिमेंट्स دې نه مخکې موږ ویلو چې زموږ سره په دې دنیا کې دا هر څه موږ وینو او هغه چې کوم دی د هغې ماسي او د هغه چې کوم دی ځای نیسي، موږ وایو چې هغه میټر دی. ټیک شو. نو دا دنیا دا هر څه تقریبا زموږ سره د میټر نه جوړ دي. نو میټر چې کوم دی دې نه موږ بیا یو لکه مطلب چې کله میټر هو موږ وایو چې هر څه د میټر نه جوړ دي. ټیک شو جي. بیا چې کوم دی په دې میکسچر کې دننه په دې ایلیمنټ کې دننه ډیفرنٹ ایلیمنټس دي او هغه ایلیمنټس په نن موږ ایکسپلین کوو چې ایلیمنټس څه ته وي. نو ایلیمنټ چې کوم دی an element is a pure substance which cannot split off into other simpler substance by any ordinary physical and chemical process. एलिमेंट چې کوم دی دا زموږ سره موږ وایو چې زموږ سره دا هر څه د میټر نه جوړ دي. نو دا میټر زموږ سره د څه نه جوړ دی. نو میټر چې کوم دی دا زموږ سره ایلیمنټ ډیفرنٹ رایوځای شوی میټر ته جوړ شوی که نه. مطلب زه یم چې H2O دی واټر دی، نو په واټر کې دننه ایلیمنټ دي. کم ایلیمنټ دي؟ پای کې هایډروجن دی، اکسیجن دی، د دې نه دا واټر جوړ دی. ټیک شو جي. دغه شان زه یم چې زموږ سره په دې دنیا کې لکه مطلب زه یم چې انیمل دی. نو انیمل باډي چې کوم دی دا هم د ډیفرنٹ میټیریل نه جوړه ده. پای کې چې کوم دی ډیفرنٹ ټایم ایلیمنټس دي یا دغه شان چې کوم دی مالیکیول دي. دا هر څه چې کوم دی دا د ایلیمنټ نه جوړ دي او د میټر نه جوړ دي. نو ایلیمنټ چې کوم دی دا مونږ یو خاص حصه اخلو، یو سپیسیفیک حصه اخلو د څه شي د میټر. اوس مونږ به نن کې ووایو چې په دې ډیفینیشن کې وایي چې ایلیمنټ چې کوم دی دا زموږ سره پیور سبسټانس دی. ټیک شو جي. which cannot be split up into the into دی جي into other simpler substance by any ordinary physical and chemical process. مطلب دا چې هغه مونږ نور سمپلر پام ته نشو کنورټ کوي او مونږ ایلیمنټ څه شی دی؟ ایلیمنټ چې کوم دی دا مونږ پیور سبسټانس دی چې دا مونږ نور سمپل پام ته نشو کنورټ کولی. بیا مونږ د دې نه مخکې ویلو که ستاسو یاد وي مونږ ویلو سبسټانس. مونږ سبسټانس ته ډیفینیشن دا ورکړی و جي چې a piece of matter ټیک شو جي. او بیا هم دا مو ویلي چې هغه به زموږ سره په کم فارم کې ان پیور فارم. دا موږ د دې نه مخکې په بل لیکچر کې ویلي چې سبسټانس چې کوم دی دا زموږ سره پیس اف میټر دی او په کم فارم کې په پیور فارم کې دی. ټیک شو جي. نو که تاسو وګورئ نو دا هر څه چې کوم دی دا سبسټانس چې کوم دی دا مونږ وایو چې دا د میټر یو حصه ده او دا ایلیمنټ څه شی دی؟ دا سبسټانس دی. خو پیور پاور سبسټانس دی. دا مونږ نور په فزیکل پروسس مطلب مونږ هغې له ټمپریچر ورکو یا په هغې مونږ پرشر سیوا کوو یا نور مونږ څه داسې فزیکل فینامنا کوو چې په هغې باندې دا نور سمپل شو. خو دا پې نه کېږي. یا مونږ کیمیکل وایو. ټیک شو جي. نو کیمیکل مطلب چې د هغې مونږ د بل سره ریاکشن وکړو مونږ وایو چې دا لکه مطلب الکترون ټرانسفر وشو نور سمپل ته. خو نه دا نور سمپل فارم ته نه کنورټ کېږي. ټیک شو جي. اوس زموږ سره چې کوم دی میټر دی نو میټر چې کوم دی بیا مونږ وایو چې د میټر فیس چې کوم دی دې ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ وایو سبسټانسو. نو ایلیمنټ چې کوم دی دا زموږ سره د دې یو فاونډامنټل یونټ دی. دا به مونږ په لکه اوس زه به تاسو ته ووایم چې دا زما سره یو
کنټینر دی. په دې کې زموږ سره چې کوم دی فار ایگزامپل هایدروجن ګیس دی. ټیک شو جي. دغه هایدروجن ګیس چې کوم دی د دې به یو سپیسیفیک یو خاص چیز موږ د دې یو ایټم اخلو. ټیک شو. ایټم چې کوم دی دا زموږ سره د دې یو سمالست پارټیکل دی. سمالست پارټیکل چې کوم دی دا زموږ سره د دې ایټم دی، او دغه ایټم چې کوم دی دا په کیمیکل پروسس کې یا په کیمیکل ریاکشن کې چې کوم دی دغه ایټم به حصه اخلي. لکه دا د دې یو خاص یونټ دی، او هر یو ایټم چې کوم دی دا به د بل میټر د بل الیمنټ د میټر نه مختلف وي. لکه فار ایگزامپل زه وایم چې دا زموږ سره سبسټانس دی، نو د دې نه به زه یو حصه والم. ټیک شو جي. نو دغه حصه نه ده لکه چې دا ما واخسته زموږ سره یو میټر شو، داسې به یو ایټم شو، داسې به بل ایټم وي، داسې به بل ایټم وي، داسې به په زرګاو په لکاو په کروړاو ایټمس پر یو راغونډ شوي، دوی به یو الیمنټ جوړ کړ، یو الیمنټ به یې جوړ کړی. ټیک شو جي. مطلب دا چې د الیمنټ بنیادی چیز څه دی، بنیادی یونټ چې کوم دی هغه دی ایټم. په ایټم کې دننه چې کوم دی ایټم به ریاکشن کې حصه اخلي. دغه شان چې کوم دی ټوله پراپرټي چې کوم دی کیمیکل پراپرټي موستلی دا به د دې ایټم په وجه او د الکترانو په وجه، پروټانو په وجه چې دا به مونږ ان شاء الله په ډیټیل سره په را روانو لیکچرو کې ډیسکس کوو، نو هغه به حصه اخلي. نو ایټم دا ما لیکلي ایټم، نو ایټم ته مونږ څه وایو؟ ایټم چې کوم دی سمالست پارټیکل on an atom is smallest particle of an element. ټیک شو جي. دې ته موږ د دې یونټ هم ویلی شو چې دا د دې یو یونټ دی. ټیک شو جي. دغه شان چې کوم دی زموږ سره به دی هم په ریاکشن کې به هم زموږ سره چې کوم دی دا ایټم چې کوم دی دا به زموږ سره په ریاکشن کې چې کوم دی پارټ پاخلي. د دې د وجې ما دا زموږ سره کېږي ډیټ کین ټیک پارټ ان ا کیمیکل ریاکشن. ټیک شو جي. ډیټ کین ټیک پارټ ان ا کیمیکل ریاکشن. په یو کیمیکل ریاکشن چې څومره زموږ سره ریاکشنز کېږي نو په هغې کې چې کوم دی دا ایټم به مونږ به داسې نه وایو چې زموږ سره دومره الیمنټ، لکه مونږ وایو چې فار ایگزامپل زموږ سره H2O دی، نو مونږ به داسې نه وایو چې په دې کې زموږ سره دوه الیمنټ د هایدروجن دی، یو الیمنټ چې کوم دی هغه د اکسیجن دی. نه، مونږ به داسې وایو چې په دې کې زموږ سره دوه ایټم د هایدروجن دی او یو چې کوم دی هغه زموږ سره د اکسیجن دی. ټیک شو جي. بیا چې کوم دی دا فار ایگزامپل هایدروجن دی، په دې کې چې کوم دی زموږ سره ډېر شی الیمنٹ دی. ټیک شو جي. نو دا ټول الیمنٹ نه دي، دې په لوی لک واضح وښکو. لکه فار ایگزامپل دا شو دا ټول ایټم چې کوم دي د هایدروجن دا راغونډ شوي دي، یو الیمنٹ دی پای کې چې کوم دی دا ټول دي چې زموږ سره دا الیمنٹ دی پای کې دا ټول زموږ سره دننه ایټمونه پراته دي. نو په دې ټول میټر کې به زموږ سره دا ایټمونه د یو بل سره یو شاني. څنګه به یو شاني؟ فار ایگزامپل ما دا یو هایدروجن راواغست. ټیک شو جي. دا هایدروجن چې کوم دی د ده به زموږ سره اټامیک نمبر سي 1 وي. دغه شان چې کوم دی که دا هایدروجن زه راوالم، ټیک شو جي، نو اټامیک ماس چې کوم دی هغه به هم ونی. ټیک شو. 1 سمثینګ. ټیک شو جي. دغه شان چې کوم دی که زه د دې بیا میلټینګ پوینټ وګورم نو هغه به هم یو شاني. دغه شان چې کوم دی زه د الکترونیګیټیویټي وګورم نو هغه به هم یو شاني. د چا سره؟ دا ټول ایټمونه چې پراته دي، مطلب د ټولو هغه پراپرټي چې کوم ده هغه به سیم وي. ټیک شو جي. خو که په دې ځای کې فرض که زموږ سره دا یو بل کنټینر دی، په دې کې زموږ سره فار ایگزامپل فلورین پروت دی. ټیک شو جي. په دې کې زموږ سره څه شی؟ فلورین پروت دی. نو فلورین د الیمنٹ چې کوم دی دا د خپلو ایټمونو نه جوړ دی. نو دا فلورین چې کوم دی، فلورین د دې نه فار ایگزامپل ما یو ایټم راواغستو. ټیک شو جي. نو د ده به اټامیک نمبر چې کوم دی هغه غالبا 9 دی. دغه شان چې کوم دی اټامیک ماس چې کوم دی 19 دی. الکترونیګیټیویټي 4 ده. ټیک شو جي. نو دغه شان چې کوم دی د دې نه ما اوس بل ایټم راواغستو، نو د هغې به هم اټامیک نمبر به 9 وي. دغه شان چې کوم دی بل ایټم مې ترې راواغستو، د هغې به هم ماس چې کوم دی اټامیک ماس به 19 وي. دغه شان چې کوم دی هر ځای نه ما یو فلورین مالیکیول راواغستو، یو
فلورین اټم مې راواغستو نو د هغې الکترونیګیټیویټي به پوري د هغې ماس چې کوم دی هغه به 19 او د هغې اټامیک نمبر به 9 ټیک شو جي. اوس د دې اټمونه او د دې اټمونه دا به د یو بل نه ډیفرنټ دي ټیک شو جي. په دې سبسټانس کې به په دې الیمنټ کې به د دې د نور اټمونو سره یو شاني خو په دې کې به چې کوم دی دواړه به چې کمپیر کای دواړه نو د ده به جدا یا د ده به جدا داسې نه چې دی به د به شاني ټیک شو. لکه د دې اټامیک نمبر ته وګوره 1 دی د ده 9 دی دغه شان چې کوم دی ګیسونه دواړه دي حالن کې خو فرق پکې څه دی فرق یې دننه د اټم چې کوم خپله پراپرټیز دي په هغې کې ټول ډفرنټ دي مکمل د یو بل نه ډفرنټ دي ټیک شو جي. دغه شان چې کوم دی اوس الیمنټس چې کوم دي د دې دپاره چې کوم دی په 1814 کې چې کوم دی برزلایس دا چې کوم دی د سجیشن کړی چې دا سیستم چې کوم دی څومره زموږ سره دا اټمونه دي دا سبسټانس دي یا د اټمونه دي نو دا زموږ سره په سیمبولو باندې ظاهر کوي. لکه مطلب دا چې دې لپاره یو سیمبول ځکه چې اوس بوران لیکم ټیک شو جي بوران ټیک شو نو د دې په ځای باندې دی وي چې صرف بي لیکئ بس د دې یو شارټ یو ټکی لیکئ ټیک شو جي په کیپټل کې. دغه شان چې کوم دی لکه د اوسه پورې چې کوم دی په ورلډ کې 118 الیمنټ دي لکه مطلب 118 الیمنټ دي نو مطلب دا چې 118 ډفرنټ الیمنټ په 118 ډفرنټ اټمونه ټیک شو. لکه هایدروجن جدا دی اکسیجن جدا دی بوران جدا دی کاربن جدا دی فلورین جدا دی هایدروجن جدا دی نایټروجن سلفر الومینیم کیلشیم مګنیشیم دا ټول چې کوم دي دا یو بل نه جدا اټمونه دي. نو په دې 118 کې چې کوم دی بهان مې چې کوم دی دا نیچرلی دی او د دې نه علاوه چې کوم دی دا چې کوم دی په لیبارټري کې چې کوم دی ډسکور شوی دی ټیک شو جي. نو دا چې کوم دی اوس زه هر ځای کې هایدروجن لیکم جي نو په کار دا چې اوس زه هایدروجن لیکم چې د هایدروجن په ځای باندې زه ډایرکټ صرف اچ ولیکم نو دا به ماته هایدروجن صاحب لکه مطلب ریپرزینټ کړي. دغه شان چې کوم دی زه فلورین لیکم نو چې فلورین ټیک شو جي. فلورین په ځای باندې زه صرف اف ولیکم ټیک شو جي. دغه شان زه اکسیجن لیکم نو دا اکسیجن په ځای باندې به صرف زه ولیکم او اوس څه اټمونه که تاسو خیال کړئ نو څه اټمونه زموږ سره داسې چې هغه چې کوم دي د هغې که تاسو وینئ لکه تاسو اوس ګولډ وګورئ دغه شان چې کوم دی تاسو سوډیم ته وګورئ ټیک شو جي. دغه شان چې کوم دی تاسو پوټاشیم ته وګورئ دغه شان چې کوم دی تاسو سیلور ته وګورئ یا کافر ته وګورئ ټیک شو انټي مني ته وګورئ نو دا څیزونه چې کوم دي لکه اوس زه تاسو ته ووایم چې که نه چې دا ګولډ دی ټیک شو جي دا ګولډ دی. ګولډ خو په کار دا و چې بیا خو مونږ ولې جدي سیمبول مونږ لیکو چې بس جی شو خو نه د دې چې کوم دی جی نه دی بلکې دې چې کوم دی یا د دې لیټن یا د دې ګریک چې کوم نومونه دي د هغې نه د دې بعضې اخیستلی شوي دي. لکه اوس زموږ سره فار ایگزامپل ګولډ دی نو دا زموږ سره ګولډ نو دې چې کوم دی لیټن یا ګریک ورډ چې کوم دی هغه د دې دی آرم ټیک شو جي. د هغې په وجه دې له صرف ورکړی پس نوم پسټ ورډ کیپټل یو چې کوم دی سمال ټیک شو. دغه شان مثال په طور زموږ سره بل چې کوم دی بل زموږ سره څه راځي په دې کې بل زموږ سره راځي آیرن دی ټیک شو جي. نو دې په ځای آی نه دی ورکړی ټیک شو بلکې د دې په ځای چې د دې کوم ګریک نوم دی پیریم اومغه یې ورکړی نو په دې وجه باندې دې ته مونږ اف ای وایو ټیک شو. دغه شان نور هم بلا الیمنټ دي ټیک شو. به انشاءالله اوس په پیریاډیک ټیبل کې په 3rd چپټر کې وایو اوس انشاءالله بیا په ډیټیل کې وایو چې لکه مطلب دې یو اټم به مونږ بیا مکمل د دې چې کوم پراپرټي دي اټامیک نمبر دی اټامیک ماس دی میلټینګ پوینټ بوایلینګ پوینټ دا ټول به انشاءالله بیا مونږ په هغې کې چې کوم دی په یو لیکچر کې بیا مونږ په ډیټیل باندې وایو ټیک شو جي. وایم چې کوم دی مونږ ویلي چې یو به مونږ الیمنټ وایو کمپاوند به وایو یا میکسچر به وایو. نو اوس کمپاوند څه شی دی compound چې کوم دی د دې ما ډیفینیشن لیکلی دی چې compound is a favor substance consists of 2 or more different types of element chemically combined together in a fixed ratio by mass. د دې نه مخکې مونږ د elements په باره کې خبره وکړه. مونږ وی چې په elements کې به زمونږ سره دویم شیز په هغې کې مونږ د هغې سره نو کمباین کړی. اوس چې کوم دی کمپاوند دی نو کمپاوند چې کوم دی په دې کې به زموږ سره 2 یا د 2 نه زیات الیمنټ را یو ځای شوي
2 or more than 2 types of element. په دې کې به دوه یا د دوه نه سیوا elements را یو ځای شوي کیمیکلی به کمباین شوي او د هغې نه به بل یو شي رخ شوی ټیک شو چې هغې ته مونږ کمپاونډس وایو. لکه مثال په طور زمونږ سره چې کوم دی H2O دی ټیک شو واټر دی H2O ټیک شو. نو که دې ته تاسو وګورئ نو په دې کې چې کوم دی یو هایدروجن دوه هایدروجن الیمنټ را یو ځای شوي یعنی هایدروجن الیمنټ دی او اکسیجن الیمنټ دی او اټمونه دوه د هایدروجن دي یو د اټم چې کوم دی هغه د اکسیجن دی ټیک شو. نو هغه په یو پکس ریشو باندې را یو ځای شوي دي او د دې نه دغه راخ شوی دی کمپاونډ د دې نه راخ شوی دی ټیک شو جي. او بل چې کوم دی په دې کې به مونږ ووایو لکه مثال په طور لاول په دې پکس ریشو باندې ځان پوهه کوي ټیک شو جي. لکه دا زمونږ سره چې کوم دی مونږ وایو چې واټر جوړ دی دا زمونږ سره د دوه الیمنټ نه جوړ دی چې هغه کې یو هایدروجن دی یو اکسیجن دی یعنی دوه اټمونه د هایدروجن دی یو اټم چې کوم دی هغه د اکسیجن دی. نو دلته مونږ ووایو چې دوه اټمونه دي ټیک شو. نو 2 دوه اټمونه دي هایدروجن ریشو او یو چې کوم دی دا دی نو 2/2 دا د دې ریشو د بای ماس ټیک شو جي. نو اوس که چېرې په دې ریشو کې زه معمولي یو 1 ورسره هم پلس کم که نه نو د دې نه به جوړ شي 2 او د دې سره چې کوم دی مطلب یو اکسیجن ما بل سیوا کو نو H2 او O2 ټیک شو جي. مطلب دوه د هایدروجن مال اټمونه دي او دوه چې کوم دی د اکسیجن اټمونه دي. د دې ریشو وشوه 2/2 ټیک شو جي. نو دا چې کوم د دې نه کوم کمپاونډ اوس رغېږي هغه به مکمل ډفرنټ دی. لکه دا واټر دی او هغه به زموږ سره هایدروجن پر اکساید وي ټیک شو جي. دغه زموږ سره واټر دا زموږ سره هایدروجن دا به زموږ سره هایدروجن پر اکساید. نو دا کمپاونډ چې کوم دی هایدروجن پر اکساید دا زموږ سره مکمل ډفرنټ دی د H2O نه ټیک شو جي. مطلب دا چې دا زموږ سره د H2O نه مکمل ډفرنټ دی. بل چې کوم دی مونږ په دې کې به دا ووایو چې دا چې کوم زموږ سره د دوه اټمونو نه جوړي لکه مطلب دا چې کوم دی دا واټر دا زموږ سره د دوه اټمونو نه د هایدروجن او د یو اټم د اکسیجن نه جوړ دی ټیک شو جي. چې دا دواړه را کمباین شو دا هم ګیس دی دا هم ګیس دی هایدروجن هم ګیس دی او اکسیجن هم ګیس دی او چې دا دواړه کمباین شو دی واټر جوړ کو ټیک شو H2O. نو د دې پراپرټیز چې کوم دي هغه به مکمل ډفرنټ دي د دې نه هم د دې دواړو نه چې کوم دی د دې پراپرټي ډفرنټ دي ټیک شو. نو د دې دا پراپرټي چې کوم دي د دواړو دا کو هغه د هایدروجن پراپرټي دا یو ګیس دی دا هم یو ګیس دی ټیک شو جي. هغه مکمل ډفرنټ دی د کم کمپاونډ چې جوړ شو. نو مطلب دا چې په کمپاونډ جوړیږي نو په دې کې چې کم اټمي په دې کې چې کم اټمو حصہ اخیستي ټیک شو کنسټیچوئنټ اټم هغه دواړه چې کوم دي که دوه یا که درې د هغې مکمل هغه پراپرټي چې کوم ده هغه به چینج کېږي ټیک شو جي. او یو نوی شیز به جوړېږي لکه دا چې کوم دی دا زموږ سره لیکویډ جوړ شو دلته چې کوم دی دوه زموږ سره ګیسونه را یو ځای شوي د دې میلټینګ پوینټ جدا دی د هایدروجن جدا دی د اکسیجن جدا دی د دې بویلینګ پوینټ د یو بل نه جدا دی ټیک شو جي. په دې کې چې کوم دننه فورس اف اټریکشنز دي هغه د یو بل نه ټول مختلف ډفرنټ دي. داسې نه چې د دې دا کرکټر چې کوم دی د دې دواړو دا کرکټر دا په دې کې پرتې دي نه د دې دواړو چې کوم کرکټر وي هغه لوس کړي دي او دلته چې کوم دی دا یو نوی شی جوړ شو د دې به جدا خپل کرکټر دی H2O ټیک شو جي. نو په کمپاونډ کې به دا خبره یاد ساتئ چې په دې کې به زموږ سره د دې دا کم کرکټر چې کمی دا به زموږ سره ریټین نه بلکې دا چې کم دی دا به بدل کیږي ټیک شو جي. دغه شان چې کم دی اوس زموږ سره کمپاونډ دی نو کمپاونډ د دې دپاره چې کم دی مونږه کیمیکل فارمولې دي د دې دپاره خپلې کیمیکل فارمولې دي دا به مونږه په هغې باندې ریپرزنټ کړو. څنګه چې د دې نه مخکې مونږه اټم په سیمبولو باندې چې کوم دی الیمنټس په سیمبولو باندې یا اټم چې کوم دی موږ په سیمبولو باندې ریپرزنټ کوو دغه شان چې کوم زموږ سره د دې کمپاونډ دپاره خپلې فارمولې دي. مثال په طور باندې زه ووایم چې زموږ سره بیکینګ سوډا دی ټیک شو سوډیم بای کاربونیټ ټیک شو جي. لکه زموږ سره دی سوډیم بای کاربونیټ
ټیک شو. د دې زمونږ سره چې کوم دی سوډیم بای کاربونیټ دی. ټیک شو. د دې دپاره پکار دا دی چې زه دا په یو کیمیکل فارموله باندې د دې دپاره مطلب ریپرزینټ شوي دي، نو پکار دا دی چې زه په هر یو ځای کې چې کوم دا نوم راځي نو چې دا چې کوم دی زه د دې سره د دې په هغې فارموله باندې ریپرزینټ کړم. فار ایګزامپل د دې دپاره چې کوم دی فارموله ده د سوډیم بای کاربونیټ دپاره NaHCO3 اوس په دې کې چې کوم دی 3 د اکسیجن مالیکیول دي. ټیک شو جي. دغه شان چې کوم دی یو د کاربن مالیکیول دی، یو د هایدروجن ایټم دی، ایټم دا ایټم دی. ټیک شو. 3 د اکسیجن ایټم دی، یو د کاربن ایټم دی، یو د هایدروجن ایټم دی، یو چې کوم دی د سوډیم ایټم دی. ټیک شو. 1:1:1:3. خو په دې ریشو کې اوس معمولی هم زه بدلون راولم د سوډیم ایټم کې یا چې کوم دی د هایدروجن یا د کاربن یا د اکسیجن، نو د دې سره چې کوم دلته زما سره کوم کمپاوند رغېږي د دې نو هغه به مکمل ډفرنټ وي. ټیک شو جي. که د دې په ریشو کې مطلب دا اوس فکس ریشو ده، خو په دې کې زه معمولی چینجز راولم د هغې سره چې کوم دی ډفرنټ شی به جوړېږي یا ډفرنټ کمپاوند به جوړېږي، لکه سوډیم هایدرو اکساید دی. ټیک شو جي. سوډیم هایدرو اکساید. نو اوس سوډیم هایدرو اکساید چې کوم دی د دې دپاره پکار دا چې زه ډایرکټ د سوډیم هایدرو اکساید په ځای باندې دې فارموله هم یوز کړم یا چې کوم دی هغه هم ماته یادوي. ټیک شو جي. لکه ما له زیاتره ریاکشن راکړي نو په هغې کې به ماته نه لیکلي چې سوډیم هایدرو اکساید، په هغې کې به لیکلي NaOH. نو دا د دې چې کوم دی د دې فارموله ده. دغه شان چې کوم دی د سوډیم نایټریټ لپاره NaNO3 ده. دغه شان چې کوم دی د کیلشیم کاربونیټ لپاره کیلشیم CaCO3 ده. دغه شان چې کوم دی د کیلشیم هایدرو اکساید لپاره CaOH2 ده. دغه شان چې کوم دی د کیلشیم اکساید لپاره CaO ده. دغه شان میګنیشیم اکساید لپاره چې کوم دی میګنیشیم اکساید لپاره MgO ده. دغه شان چې کوم دی د میتین لپاره CH4 ده. ټیک شو جي. نو چې دا فارمولې نه چې دا مونږه د دې سره ریلیټډ مونږ ته یاد دي. دغه شان چې کوم دی زمونږ سره ټیبل سالټ چې کوم دی کم چې زمونږ سره دا NaCl دا مونږ چې ورته د کور کې چې کوم کورونو کې مونږ د مالګې استعمالو، نو د دې چې کوم دی کیمیکل نیم چې کوم دی هغه د دې دی سوډیم کلوراید. ټیک شو جي. او د دې چې کوم دی کیمیکل فارموله سره NaCl. نو دا مونږ ظاهرو په NaCl باندې. ټیک شو جي. بیا چې کوم دی په دې پسې بل دی میکسچر چې کوم دی اوس ګورو چې میکسچر څه کوي. ټیک شو جي. نو میکسچر چې کوم دی دا زمونږ سره a mixture is made of 2 or more substance that are chemically not combined may contain elements compound or both. کمپاوند چې کوم هغه زمونږ سره کیمیکلی کمباین و، مطلب دا چې څه الکترون ټرانسفر شوی و. ټیک شو جي. هغې کې چې کوم دی کیمیکل ریاکشن مطلب دا چې څه کیمیکل چینج په هغې کې راغلی و، مطلب دا چې لکه زمونږ سره H2O رغېدو. ټیک شو جي. د H2O زمونږ سره فار ایګزامپل دا زمونږ سره اکسیجن دی. ټیک شو جي. د ده سره دا 2 بانډ پیر الکترون دي، دا 2 چې کوم دي دا سره هم بانډ پیر دی، دا چې کوم دی دا سره لون پیر الکترون دي. دلته چې کوم دی زمونږ سره یو هایدروجن او د ده سره یو دا لون پیر الکترون. ټیک شو جي. دا ورسره ټیک شو. د هایدروجن چې خپل اخیری شیل پوره کړي د هغې دپاره صرف د یو الکترون ضرورت دی، او اکسیجن چې خپل اخیری شیل هغه پوره کړي. ټیک شو جي. ویلنس شیل چې ورته مونږ وایو د هغې دپاره چې کوم دی د 2 الکترانو ضرورت دی. نو داسې چلو کې دا الکتران چې کوم دي دواړه د یو بل سره شیر کړي، نو دا الکتران هم د ده نه تاویږي هم د ده نه، نو د ده پې 2 پوره شو او د ده پې 7 شو. ټیک شو جي. دې طرف ته چې کوم دی دا الکتران چې کوم دی دا شیر کړي د دې سره، نو دلته دا الکتران اوس د ده نه هم تاویږي، نو د دې هایدروجن دا چې کوم ایټم و د ده 2 الکتران پوره شو دی سټیبل شو، او د ده هم 2 پوره شو دی سټیبل شو. یو د ده دا شیر الکتران چې کوم دی دا هم د ده نه روټیټ کېږي هم د ده نه روټیټ کېږي، نو دا دواړه چې کوم دي دا یو دا دواړه دا هم د ده نه دا روټیټ کېږي، نو د ده پې 8 په ویلنس شیل کې د ده 8 الکتران پوره شو. ټیک شو جي. نو الکتران شیرینګ یې د یو بل سره وکړو، یا چې کوم دی دې ته مونږ بیا کوولنټ بانډ وایو، په دې کې چې کوم دی بل بانډ دی کوارډینیټ کوولنټ یا یانیک بانډ دی.
هغه اوس مونږ فلحال نه ډسکس کوو. خو په دې کې چې کوم دی دا شیرینګ الکترون وشي او د دې نه چې کوم دی کمپاوند جوړ شو. ټیک شو جي. دا زموږ سره H2O یعنی واټر جوړ شو. ټیک شو جي. خو په میکسچر کې زموږ سره دا چل نه چې الکترون شیر شو یا داسې څه کیمیکلی ریاکشن وشو چې دی کمباین شو. بس لکه مطلب دا چې اوس کو فزیکل طریقې جو بس لکه فزیکل یا کیمیکل طریقه ده جو نو دی چې کوم دی په فزیکل او په کیمیکل طریقه باندې بیا ته جدا کولی شي. ټیک شو جي. لکه مثال په طور زه شوګر راوالم یا زه NaCl راوالم، دا یو کمپاوند دی، دا زه په بل کمپاوند کې په واټر کې ور واچوم. ټیک شو جي. نو د دې میکسچر جوړ شو. فزیکل طریقه دا ده چې دې له زه ټمپریچر ورکم، دې له زه ګرمایش ورکم، دې زه ګرم کم، واټر به دې ویپر ته کنورټ شي. ټیک شو جي. هغه به دې والوځي ایواپوریټ بشي او کته به زما سره یا سوریم یا سوریم مطلب سالټي یا زموږ سره شوګري دواړه به په خپل ځای پاتې شي او هغه به دې والوځي. نو په فزیکل طریقه باندې یو بل نه جدا شو. نو میکسچر چې کوم دی دا په فزیکل طریقه باندې چې کوم دی دا ته د یو بل نه جدا کولی شي او د دې چې کوم دی ناټ فکسډ ریشو بای ماس. ٹھیک شو. د کمپاوند زمونږ سره فکس ریشو وه، خو د دې چې کوم دی زمونږ سره خپله ریشو چې کوم دی هغه فکس نه او دا چې کوم دی it can be separated by a chemical or physical method. ټیک شو جي. هغه دا زموږ سره په فزیکل میتھډ باندې ته سیپریټ کولی شي. ټیک شو جي. can be separated by physical method. په فزیکل میتھډ چې کوم دی دا ته یو بل نه جدا کولی شي. ټیک شو جي. لکه مطلب میکسچر جدا کولی شي خو هلته مونږ کمپاوند نشو جدا کولی. ټیک شو جي. دغه شان چې کوم دی بل به د دې کرکټر دی د میکسچر چې په دې کې کوم زمونږ سره دا زمونږ سره د کمو ایټمونو نه جوړ دی یا زمونږ سره د کم د کمپاوندس نه جوړ دی نو په هغې کې به هغه خپل کرکټر ریټیني. ټیک شو جي. څه مطلب دا دی چې زمونږ سره شوګر دی. ټیک شو جي. دا زمونږ سره یو کمپاوند دی، دا مونږ پلس کو په واټر کې. دا واټر چې کوم دی د دې نه چې کوم میکسچر جوړ شو. ټیک شو جي. دې نه میکسچر جوړ شو. ټیک شو جي. هغه به زمونږ سره سویټي په ټیسټ کې یعنی مطلب چې هغه مونږ وسکو نو هغه به زمونږ سره خوږي. ولې خوږي؟ د دغه کرکټر پکې شته. که هلته مونږ کمپاوند ته وګورو نو د هغې هغه کرکټر چې کوم د هغې چې کوم د ایټمونو نه یا د کم څیزونو نه جوړ نو د هغې هغه کرکټر لکه چې مونږ سره واټر و هغه د هایډروجن او د اکسیجن نه جوړ نو د هغې دواړو کرکټر پکې نه و په کمپاوند کې. په میکسچر کې پر دې دواړو دا کرکټر په دې کې وي. ټیک شو جي. نو دې ته مونږ څه ولیکو چې ریټین دیر کرکټر. ټیک شو. په دې کې به زمونږ سره retain character of constituent substance. کو زموږ سره مطلب دا چې کو هغه زموږ سره سبستانس مطلب کو هغه زموږ سره ایټم سی کو هغه زموږ سره کمپاوند سی خو دا هغه کریکټر چې کوم دی کو الیمنٹ کو کمپاوند سی یا الیم یا کمپاوند راوځي شو یا الیمنٹ راوځي شو پدې کې یا کمپاوند الیمنٹ راوځي شو پدې کې بل دی هغه کریکټر چې کوم دی هغه پدې کې ریټینی هغه به تیزی نه ټیک شو جی پای کې مطلب لکه تاسو مو وی کنه چې موږ شوګر یا موږ مطلب ټیبل سالت NaCl ټیک شو جی د فارموله ده پلس H2O دا موږ رايو ځای کو ټیک شو جی او H2O دا دې ته موږ ورسول نو د دینه چې کوم میکسچر جوړ شو ټیک شو جی هغه میکسچر چې کوم دی هغه کې به زموږ سره د سالټا خونوي دی به پکې مطلب موږ به فیل کو چې ودی کې سالټ دن نشتا ځکه چې د دې سالټ هغه کریکټر چې کوم دی هغه په دې کې پریزنټ دی او کومه وکتل کمپاوندز ته نو پای کې دا هغه کریکټر نو ټیک شو جی بیا زموږ سره چې کوم دی هوموجینیس دی او هیټروجینیس دا د دې چې کوم دی ټایپس دي د دې نه مخکې په لیکچر کې موږ ویلو چې هوموجینیس میکسچر چې کوم دی دا به زموږ سره د دې کمپوزیشن به زموږ سره سیم لکه موږ ویلو چې دا زموږ سره یو کنټینر دی ټیک شو جی
او په دې کې زموږ سره یو سلیوشن دی، لکه دلته زموږ سره NaCl چې کوم دی په دې کې ډیزالو شوی دی، ټیک شو جي. واټر مالیکیول هم پراته دي، دلته هم زموږ سره چې کوم دی واټر مالیکیول دی، دغه شان NaCl دی. خو زه د دې ځای نه ایسه رالم، که د دې نه رالم، که د سر نه رالم، که د ویح نه رالم، که د منځ نه رالم، د هر ځای نه زه حصه اخلم که نه، چې د دې دواړو ریشو پکې برابر تقسیم شوي، کمپوزیشن د دې دواړو سیم وي. ټیک شو جي. نو دغې ته چې کوم دی دغې ته مونږ هوموجینیس وایو. لکه مثال په طور مونږ دغه چیني راواغسته، مونږ اوبو ته موشته او هغه پای کې ډیزالو شوه. نو که مونږ د دې د دغې نه د سر نه چې کوم دی د هغې نه مونږ ټیسټ وکړو، نو هغه به هم خوږي، که مونږ ویښ راوالی به هم خوږي، او ټول به یو شان وي. ټیک شو جي. ریشو به یې برابر وي. ټیک شو. لکه ریشو چې کوم دی د دواړو 2.2 ریشو 2 چې کوم دی دا زموږ سره په دې ځای کې دی، نو په دې ځای کې مونږ 2 ریشو 2 وي. دغه شان چې کوم دی بل ځای پکې مونږ راواغست، هلته هم 2 ریشو 2 وي. مطلب دا چې دا به زموږ سره ټوله سیم. ټیک شو جي. لکه دویم چې کوم دی د هغې زموږ سره د mixture type چې کوم دی هغه heterogeneous دی. Heterogeneous does not have uniform composition by its mass throughout. د دې چې کوم دی composition by چې کوم دی throughout same نه. مطلب دا دی چې دا زموږ سره مونږ یو دوه څیزه رایوځای کړو. مطلب دا چې د دې مثال چې کوم دی زموږ سره سره راتلی شي، مطلب زموږ سره شګه او سیمټ دي. ټیک شو جي. شګه او سیمټ مونږ رایوځای کړو، نو د هغې چې کوم مکسچر جوړ شو، نو په هغې ځای کې چې کوم دی په 100 ځایونو کې به زموږ سره شګه سیوای، په 100 کې به سیمټ سیوای. لکه فار ایگزامپل په دې ځای کې زموږ سره سیمټ دي سیوا دي، په دې ځای کې به شګه سیوای، نو په دې ځای کې بیا شګه سیوای، دلته به سیمټ سیوای. مطلب دا د دې کمپوزیشن به سیم نه. که دلته زموږ سره کمپوزیشن 2.2 دی، ټیک شو، د شګې د سیمټو، نو په دې ځای کې به زموږ سره 1.3 وي. دغه شان کې دې ځای ته وویل ته به 3.1 وي. نو مطلب دا چې د دې کمپوزیشن به د یو بل سره سیم نه، دا به د یو بل نه ډفرنټ دي. بل چې کوم دی د 9th کیمستري چې کوم دی دا د دویم لیکچر مونږ سټډي کاو. د دې چې کوم دی د ډفرنٹ بټوین د کمپاوند اینڈ مکسچر، چې د کمپاوند او د مکسچر په منځ کې ډفرنٹ څه دی هغه الریډي مونږ په دې لیکچرو کې ووایي، خو بیا هم د لږ لږ ایکسپلینیشن سره ډېر په ډیټیل به نه ځو، ولې چې مطلب بګیننګ دی. نو په دې ټایم کې چې کوم دی ډېر ډیټیل ته ضرورت نشته، لږ لږ ډیټیل کې به مونږ ځو. نو کمپاوند او د مکسچر سره چې کوم دی د دې تقریبا یو سینټنس د دې په منځ کې 4-5 ډفرنٹ دي. نو هغه به مونږ ووایو چې مونږ اوس لږ لږ ایکسپلین کړو. اوس لیکچر اوږدېږي، نن دپاره هم دا کافي وو. دغه شان چې کوم دی سټډي کوئ. که د دې ویډیو نه تاسو لږ هم څه زده کړي، نو دا ویډیو لایک کړئ، چینل زمونږ سبسکرایب کړئ، او دغه شان چې کوم دی د نورو ویډیوګانو دپاره په انتظار اوسئ. بیا به انشاءالله په بله ویډیو کې میلاویږو. تر هغه وخته پورې اجازت غواړم. د الله په امان.